د فروټو کټ کېدو یو ډیر زبردست ټریکونه دا تاسو ګورئ جی دا ام په کومه طریقه باندې کټ کې او سم نه خیسته ښکاري او ګورئ جی بالکل ضایع کېږي نه دغه شان انناس ته هغې د طریقه کار څنګه دی دینه تاسو زده کولی شئ په دغه طریقه باندې بیا تاسو دا کټ کولی هم شئ دا ګورئ جی د سیو دا طریقه چې کومه ده دا پکې ښایي دا اوس وګورئ جی د سیو دا کټ کېدل څومره منځداره کټ کی بالکل او دا دې ته اوس څه نوملي خو زه یو فروټ دی او ډیر ښایسته دی په دغه طریقه دا کټ کولی شي بیا ورسره مالټه ده د مالټې د طریقې له ګوري ښه دا ټول نه بهترینه طریقه ده وګوره څونه مزیداره کټ کړه مالټه او دې سره بیا خربوزه وګورئ جی دې کې د خربوزې دا طریقه هم ډېره مزیداره خو د هندوانې طریقه پکې د ټول نه بهترین ده هغه هم وګورئ ښه دا وګورئ د خربوزه هم ډېره ښایسته ښکاري دې سره دا اوس پته نه کوم یو فروټ دی د دې هم د کټ کېدلو طریقه ښیي خو دا زموږ ما خو لیدلی نه دی خو وي به په نور ملکونو کې او دغه طریقې سره کټ کې ښایسته ښکاري دغه شان بیا بل سیو راوړو د سیو دا طریقه په دویمه طریقه باندې هم تاسو کټ کولی شئ او ډېر ښایسته راځي نو خوند هم بکوي چې په پلیټ کې پروت وي دا وګورئ جی بیا دې پسې د انار طریقه ښیي انار ته وګورئ جی دغه شان تاسو د پاسه نه کټ کولی شئ او په دغه طریقې باندې تاسو دا چې راوباسئ دانې به بالکل ضایع کېږي نه او په اسانه باندې به په پلیټ کې خالي کېږي او دې سره د هندوانې طریقه وګورئ جی د دې طریقه د ټولو نه بهترین ده او